د نور د پریس د مرګرو مشکور یم د عوامي نېشنل پارټۍ د ټولو مرګرو چې نن د قام یو برخه شته چې خپل د قام سپېڅلي هغه شهیدان چې د سپین ملنګ په مشرۍ کې د چارسدې میدان کې د پاکستان د لومړنۍ د جشن ازادۍ نه 2 ورځې مخکې موږ پښتنو ته تحفه میلو شوې وه هغه شهیدانو په یاد کې نن موږ سره په دې پنډال کې ما یقین دی چې د هغې شهیدانو کورنۍ هم موجودې دي او نن زه ډېر فخر سره دا خبره کوم چې د دې خبرې تقریبا 4 کاله خو نن هم په پښتون قوم کې د هغې عقیدې د هغې جذبې د هغې مینې د پښتون ولس د هغې خدمت او د دې د حق زمونږ قام زمونږ د خاورې د ازادۍ دپاره سرونو ورکولو ته تیار دي دا نن چې کوم ملګري راغلي دي دا د دغې عقیدې ملګري دي د کومې عقیدې چې سپین ملنګ بابا و د کومې عقیدې چې دا شهیدانو انشاءالله د دغې شهیدانو د خراج تحسین دپاره موږ ټول راغونډ شوي یو او ستاسو سوال راغی د بابړې نه دی نه مخکې به ځو جلیانواله ته لاړ شئ زموږ د پښتنو او بیا د بابا د نظریې دا تاریخ پاتې شوی چې موږ د خپل قام له قربانۍ ورکړو وخت پورې نو څه د پاسه 600 شهیدان په ریکارډ راغلي دي او موږ د باچا خان ریسرچ سنټر د لاندې تحقیق جاری دی ولاړ نه دی تر هغه وخت پورې به جاري چې موږ یو شهید را مخکې کړی دي او انشاءالله تاسو به ډېر زر ان قریب ګورئ چې دا ما څنګه هغه ورځ د انګازې سټوډیو افتتاح وکړه او انګازې سټوډیو افتتاح سره یې ما اعلان وکړ چې انشاءالله دی نه پس به موږ سټیج ته ځو موږ به دی نه پس تیټر ته ځو هغه کو د اتیخیلو د شهیدانو په شکل کې دي هغه کو د کیسهخانې د شهیدانو په شکل کې دي او یا راځي هغه د دې دهشتګردۍ خلاف چې کوم شهیدان د پښتنې خاورې ورکړل د هغې پورې او د هغې نه راوالی تر د دې وخت پورې چې زموږ اخري د پارټۍ د مرکزي مجلس عاملې غړی تاسو وکتل چې بله ورځ بلوچستان کې کاسي صاحب په کوم شکل شهید کړی دی او په کوم شکل خپل قام ته میلاو شوی دی یا د دې نه مخکې اسدالله خان اچکزی نو زمونږ ریاست خو ټول عمر دا خبره کړې ده خو الحمدلله موږ واضح وایو چې زمونږ هېڅ قسمه ذاتي مسلې نشته بلکې ما هغه ورځ په دې جرګه کې ډېر واضح دا خبره وکړه تاسو به اورېدلي وي چې کو دا وزیران او دا سلیکټډ خلک دا ګوډاګي خو چېرې زمونږ مړي داسې ضایع کول غواړي نو ما ورته تېر ځل وویل چې دا آخري ځل دی د کاسي صاحب چې عوامي نیشنل پارټي او د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران دا سوال اوچتوي چې دا کار چا وکړ پر دې نه پس د عوامي نیشنل پارټۍ یو ورکر ته هم نقصان ورسېده نو موږ به دا نه وایو چې دا چا وکړ بلکې موږ به ښکاره وایو خپل ریاست ته به وایو چې دا تا وکړ دا تر 100 کالو نه کې لګیا او د یو مړي تپوس په دې نه پس موږ ډایرکټ د خپل ریاست نه کوو او تپوس
البته موږ دا ویلي دي چې پرون چې کله حکومت کې موږ نه دا یو غلطۍ شوې ده چې موږ دا کیس پرسیو کړو انشاءالله چې کله هم داسې وخت راځي موږ به دا کیس ضرور پرسیو